السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو ملګرو، توکلنا اپلیکیشن پاسورډ چې د چا نه هیر شوی وي او اوس دی غواړي چې زه دته پاسورډ چینج کړم، ولې چې ډیره ضروري ده. لازم به ته ورته خپل توکلنا اپلیکیشن چې دا به اکټیو ساتي په موبایل کې. نو ما دې دپاره ویډیو جوړه کړې ده او راځئ موږ سره ویډیو وګورئ. که چېرته ویډیو مو خوښه شي نو لایک شیر ضرور وکړئ او زموږ چینل هم ضرور سبسکرایب کړئ د نورو معلوماتي ویډیوګانو دپاره. جی ملګرو، د ټول نه مخکې به خپل موبایل چې دا اوپن کړئ او خپل موبایل چې کوم پلی سټور دی تاسو به هلته لاړ شئ. خپل توکلنا اپلیکیشن تاسو سره ړومبی وي او هغه اپډیټ نه وي، دغه شانتي به ولیکئ توکلنا او دا تاسو ګورئ زما هم اپډیټ نه دی، زه هم اپډیټ کوم. دا چې کله اپډیټ نه وي نو هم نه کولاویږي. اپډیټ یې کوئ، بیا په زوړ پاسورډ باندې هم ټرای وکړئ، کیدای شي چې کولو شي، که نه و نو بیا هم دغه شان طریقه وکړئ لکه څنګه چې زه اوس کوم او پاسورډ چینج کوم. ما اپلیکیشن چې کوم دی دا اپډیټ ته ولګولو، یعنی اپډیټ کوم چې څنګه دا اپډیټ شي زه تاسو سره نوره طریقه تاسو ته ښایم. کله چې تاسو اپلیکیشن اپډیټ شي نو تاسو اوپن بټن باندې کلیک وکړئ، لږ انتظار به وکړئ، همدغه شانتي انټرفیس به تاسو ته اوس کولو شي. تاسو کتی شئ، د هغې نه بعد کې لږ انتظار به بیا هم وکړئ ځکه چې اپلیکیشن تاسو اپډیټ کړی دی. لومبي سر کې لینګویج دی، زبان دی، تاسو دغه به وښئ، اردو، انګلیش، عربي، کم یو هندي، کم زبان باندې تاسو ډېر ښې طریقې سره پوهېږئ هماغه سلیکټ کړئ. د هغې نه بعد نیټ لږ پرابلم دی، دلته تاسو ته وایي نیشنل آی ډي یا اقامه نمبر، تاسو به دغه واچوئ، خپل اقامې نمبر دغه ځای کې ولګوئ. ټیک ده، څنګه چې زه د اقامې نمبر لګوم. کله چې تاسو خپل اقامې نمبر ولګوئ، لاندې بیا پاسورډ دی، نو هم هغه زوړ پاسورډ چې کوم دی تاسو په هغې باندې ټرای وکړئ، کیدای شي چې اپډیټ د وجې نه کولاوي دی، اوس به کولو شي. ما هم دغه شانتي ټرای کوم، دا وګورئ بره ولیکلو چې پاسورډ صحیح نه دی. زه به اوس څه کوم، دا تاسو ته لاندې فارګیټ پاسورډ ښکاري، تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، دا تاسو ته ښکاري فارګیټ پاسورډ. کله چې تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ تاسو ته به بل انټرفیس کولی شي. ړومبی بره تاسو ګورئ اقامې نمبر تاسو خپل څه، لاندې تاسو ته ښکاري دا ځای ډیټ آف برت، دلته خپل ډیټ آف برت ولګوئ، ستاسو تاریخ پیدایش څه دی همدغه ځای کې ولګوئ. ملګرو، د ډیټا لګولو نه بعد تاسو ته نیکسټ بټن لاندې ښکاري، دې نیکسټ بټن باندې به کلیک وکړئ، لږ انتظار به وکړئ، تاسو ته به همدغه شانتي بل انټرفیس کولی شي. ویریفیکیشن کوډ، دا هغه کوډ دی ستاسو موبایل باندې چې ریسیو کیږي، نو تاسو ته دا 4 انچي چې کوم دي دغه ځای کې به ولګوئ. د هغې نه بعد تاسو لاندې دا نیکسټ بټن چې ده دا اوس کار نه کوي، خو چې کله تاسو کوډ ولګولو نو دا بټن به بیا کار شروع کړي. تاسو په دې بټن باندې بیا کلیک وکړئ، زه اوس دا کوډ لګوم، صحیح ده. څنګه چې تاسو دا کوډ دې ته صحیح ورکوئ نو دلته بیا تاسو ته بره ښکاري کریټ پاسورډ، دا ړومبي سر کې وګورئ، دلته به خپل نیو پاسورډ، دلته ځان له خپل نوی پاسورډ جوړ کړه، ستا د مرضی چې څنګه پاسورډ جوړې، خو چې 8 انچو نه کم نه وي. ټیک ده، دغه شانتي خپل پاسورډ چې دی هغه ځان له ښه مزیدار جوړ کړه او بیا یې ولیکه چې بیا درنه هیر نه شي. بره به ولیکي، بیا لاندې دې ځای کې دلته به هم ولیکي هغه پاسورډ کوم چې تا بره ولیکو. د هغې نه بعد لاندې بیا تاسو ته دا ښکاري دا نیکسټ بټن، دا بټن تاسو ته ښکاري، په دې بټن باندې چې څنګه تاسو کلیک وکړئ. ګرانو ملګرو، دا وګورئ زما توکلنا اپلیکیشن چې کوم دی هغه بالکل د هغې پاسورډ چینج شو. همدغه اسانه طریقه باندې خپل پاسورډ هم چینج کړئ. دوستانو، تاسو ویډیو وکته، بالکل اسانه طریقه ده، دغه طریقې باندې خپل پاسورډ چې دا چینج کړئ. دغه شان د نورو معلوماتي ویډیو د هغې معلومات کوو، بالکل هغه معلومات چې ستاسو کار پې مخ په وړاندې تلی شي. ټیک ده، که تاسو غواړئ چې دغه شانتي ویډیو مونږ روزانه جوړوو نو پلیز زموږ سپورټ وکړئ. تاسو زموږ سپورټ وکړئ نو موږ به کوشش دا کوو چې نورې داسې معلوماتي ویډیوګانو ستاسو دپاره جوړې کړو. نو امید لرم چې ویډیو به تاسو خوښه شي، لایک ضرور کوئ او شیر هم کوئ، چینل هم سبسکرایب کوئ. ملاویږو به په بله ویډیو کې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.